هسې دا ځینې خلک به تاسو لیدلي وي چې هر چا پسې خوله وازه کړي، هر چا پسې لګیا یو کس د دې نه په امن کې نه خو چې څوک ګوري دی به ورپسې لګیا بدې ردې سپکې سپورې به ورپسې وایي. تاسو پته شته د دغسې خلکو مثال د ګندګۍ د هغې مچانو دی چې هغه ټوله ورځ په ډیران ګرځي په ګندګیانو باندې. خو چې کله د یو انسان جسم ته راشي که نه، نو د انسان دا جسم څومره ښایسته الله رب العزت پیدا کړی دی. دی به دغه ټول ښایسته پاک او روغ جسم پرېږدي او په دې جسم باندې چې کوم ځای کې زخم وي په هغه زخم باندې به دی لګیا شي. اولته کې به دی خپل خوراک او خپل هغه ترتیب شروع کړي. نو لہذا د دې ځینو خلکو مثال هم زموږ په معاشره کې د دغې مچانو دی چې هغه به د یو انسان سلګونه خوبیانې هغه به پرېږدي او د دغه انسان یوه کمی، یوه غلطي، یوه کوتاهي دا به یې رانیولي مخې ته به یې کوي. حالاً کې د دغه انسان به په سلګونو خوبیانې وي خو هغه به دې ته نه ښکاري. هغه د مچ کار به کوي، ټول پاک ښایسته جسم به ورته نه ښکاري، صرف زخم به ورته ښکاري او د زخم سره به یې کاري. دوی ته به دغه سلګونه خوبیانې نه ښکاري خو دغه یو کمی او دغه یو عیب به دې ته ښکاري.